بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وإذ ورایات کاغه وخ أخذنا ميثاق بني إسرائيل کلا چې اغسته مونږه پوخ لوز د بني اسرائیلنا په دې خبره باندې چې لا تعبدون الا الله تاسو به بندګي نه کوئ الا الله مگر د الله وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره به خیر او ښېګړه کوئ وذل قربا او د خپلو خپلوانو سره هم والیتام او د یتیمانانو سره هم والمساکین او د مسکینانو سره به هم خیر او ښېګړه کوئ وقولو او وای للناس خلقو ته حسنا د نیکی خبره ښه خبره د توحید خبره د شریعت خبره واقیموا الصلاة او قائم کئ مونځ لره واتوا الزکاة او ورکئ زکات لره ثم تولیتم بیا تاسو اعراض وکړو الا قلیلا مگر لږ غونته کې خلک منکم ستاسو نه چې اعراض یې نه و کړی وانتم مورزون او همیشه تاسو اعراض کوونکي وإذ او یاد کاغه وخ اخذنا میثاقکم چې مونږه پوخ لاوز اغسته ستاسو نه لا تسفکون دماءکم چې نه به تویوئ دماءکم وینې د یو بل ولا تخرجون انفسکم او نه وباسئ خپل همجنس من دیارکم ستاسو د کورونو نه ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو وانتم تشهدون په داسې حال کې چې تاسو وی ګواه ثم بیا انتم هؤلاء تاسو دغه خلک تقتلون انفسکم چې وجنئ خپل وروڼه وتخرجون فریقا او باسئ بله یو ډله منکم ستاسو نه من دیارهم د کورونو د هغو نه تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان امداد کوئ تاسو د هغو سره بالاثم د ګناه په کار کې والعدوان او د ظلم او د زیاتې په کار کې وإن یاتوکم اسارا او که چېرته راشي تاسو ته قیدي تفادوهم نو تاسو فدیه ورکوئ د هغه د راخلاصولو دپاره وهو محرم علیکم اخراجهم او حال دا دی چې حرام دی علیکم په تاسو باندې اخراجهم ویستل د خپل هم جنس خلکو افتؤمنون آیا تاسو ایمان راوړئ ببعض الکتاب په بعض حصہ د کتاب وتکفرون ببعض او کفر کوئ په بعض حصہ د کتاب یا افتؤمنون آیا تاسو عمل کوئ ببعض الکتاب په بعض حصہ د کتاب وتکفرون ببعض او عمل نه کوئ په بعض حصہ د کتاب فما جزاء نو صدا بدلا من د هغه چا یفعل ذلک منکم چې کوي دا کار ستاسو نه الا خزي مگر شرمندګي ده فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ويوم القیامت په ورځ د قیامت یردون الی شد العذاب واپس بکړی شي سخت عذاب طرف ته وما الله ندی الله تعالی بغافل نا خبره اما دا سنا تعملون چې تاسو کوئ اولئک الذین دا کسان دي اشتروا الحیات الدنیا چاغسی دا ژوند د دنیا بالآخرت په مقابله د آخرت کې فلا یخففون سپک بنکړی شي عنهم د دیونا العذاب عذاب ولا هم ینصرون نه به د دیو امداد وکړی شي